2 ورځې مخکې په 18 تاریخ باندې د شپې په 11 بجې باندې د پیزاګټ پارک نه پاسه شاهد آباد وته وي په شاهد آباد کې موږ ته اطلاع وشو چې یاره هلته د قتل واردات شوي دي ایس ایچ او صاحب زمونږ شیر راجا خان انویسټیګیشن انچارج بنګوره تاڼه او زمونږ د بڼ ایس ایچ او صاحب موږ فوراً موقع ته ورسېدو چې یاره موږ حقیقت معلوم کړو چې یاره د واقعي داسې دي موږ چې لاړو نو واقعي 2 کسان انتهایی غریبانان چې اوس هم څوک نشته او وروسته هم نشته او مخکې هم څوک نشته بالکل د شهید آباد د پاسه غر سر کې هغې مړه پراته وو ګاونډي کور چې کوم دی نو هغه تالو 2 کورونه دي د غر په سر یوه زنانه پکې پاتې شوې وه ما په خیال 2 ماشومان وو داسې د 3 کالو 4 کالو په عمر کې هغه زنانه ایس ایچ او صاحب ورته ډومبې ځان نشاندهي وکړو نو پس د هغې نه هغې په ځان پسې ورکولاو کړو هغه چې راووته نو یو ډېر درد بری دغه چې کوم دی نو هغې قصه وکړه چېرې ما د دې زنانه نوم و نازیه دا د اسماعیل کور والا وه چېرې دغه شان موږ اوبه ډکولې او زمونږ دا ګاونډیان چې کوم دي نو دوی راوواته او زمونږ سره د اوبو په هغې نل باندې تکرار شروع کړو زنانه و او د دې تکرار په دوران کې زما خاون او لیور دواړه د خاون نوم اسماعیل او د لیور نوم لیاقت دویم د کوره راوواته او د دې نورو زنانو د کور نه هم دا نارینه راوواته چې پای کې یو حسن دی لیاقت دی او د دوی پلار نوم اختر حسین دی دا 3 کسانو تاسو وکاته دی راوواته او په بالکل د اړو د خبرو اړو صدغه ونه کو او په چړو باندې چې کم دینو زما لیور او خاون دواړه زما په مخ کې هلته د خلاصولم څوک نو دا بالکل د غر سر دی ډېر لرې ځای دی کله موږ به تاسو ته ښوولی مو نو هغه په چړو باندې ووالو او د اختر حسین په ډزو کو او دواړه مړه پراته دي او زما هېڅ وس نه رسېده ما کمرې ته ننوتم په ځان پسې مې د شار نه ور بند کو نو موږ دا واقعیات د ډي پي او صاحب په نوټس کې راوسته او ډي پي او صاحب هم په هغه ټایم باندې هدایت وکړو چې یاره دې کې ټیمان جوړ کړئ سپیشل ټیمان پکې جوړ کړئ او دا چونکې ډبل مرډر دی نو دا ملزمان به خامخا ګرفتارول پکاري او د تفتیش چې کوم نورې تقاضي دي هغه هم پوره کول غواړي 1122 هم ډېر ښه کارکردګي کړله ځکه چې 12 بجې هغه ته ما اطلاع وکړه نو راورسېد 12 او باندې 12 بجې هغې هم راورسېده او کم 12 یا داسې لګ بګ نو د برې غر نه خو ورته موږ راکوز کړي وو تاسو ته به پته وي چې یاره د دغې لکه داسې هم نشو څوک ویلی چې یاره څوک سفارش دی یا ورسره څه مال دی لکه څنګه چې مخکې نه را روانې خبرې دي پخوانه دا داسې خلک دی چې د دوی بالکل څوک نشته د خدای تعالی غریبانان د ګاډۍ کار به کوه بیسک دا د شنګلي اوسېدونکي وو او دا کوم ملزم پریک چې دی دا بیسک د ثوابۍ اوسېدونکي دي خو دغلته دواړو کورونه جوړ کړي داسې واړه واړه ملزمان وتښتېده موږ کورونه ته خو تالې والي دي پیدل هم موږ ډېرې منډې ترړو وایي ټوله ډسټرک هم موږ الرټ کو کومې ځای ناکې نه وي هلته موږ ناکې مو لګولې بهر حال د ډېر کوشش نه وروستو 24 ګنټې دننه موږ 3 واړه ملزمان ګرفتار کړو او ستاسو مخې ته او انشاءالله تعالی موږ دوی اوس چونکې په کسټډي کې دي نو د دې نه وروستو داسې خبره راووته نو موږ به ستاسو سره انشاءالله شیر کوو خو فلحال دغه خبره ده چې د اوبو په نمبر باندې چې زه مخکې اوبه ډکوم او ته مخکې اوبه ډکې او په دې باندې چې کوم دی نو دا شر شوی دی او دا 2 کسان چې دغه 2 ورونو نور څوک نه او دواړه مطلب دا په موقع مړه دي خو دا زه د خپل پولیس ټیم او د خپلو افسرانو خصوصا ډي جي صاحب ډي پي او صاحب زمونږ ډېره ښه رهنمایي کړې ده زمونږ نه د شپې په 2 بجې باندې ورسره موږ رابطې کړې دي په ټلیفون زمونږ ټلیفون یې اورېدل دی موږ ته هدایت کړي دي زمونږ رهنمایي کړې ده او د دې زمونږ د دې ټیم چې کوم دی دا کم د دې ګرفتارۍ یا په دې کې چې کوم منډه ترړوال ده زما په خیال د ستاینې وړ ده ځکه چې داسې واردات چې د هغه د
دلته جیداد هم نشته، رشته دار هم نشته، ملزم دی، کور ته تاله وواله ووته، نو دا ګرفتاري ډېره ګرانه بیا. نو دا د یو ډېر غټ کوشش نه بعد الله پاک موږ په دې کې کامیاب کړو. د هغې نه علاوه دغه هم په دغه شپه باندې چونکې 2:30 بجې موږ د دې نه فارغ شو، 5 بجې ما ته د بڼ نه اطلاع وشوه چې د دې نوي کلي کې ولی رحمان یو کس دی چې هغه هم 2 کسان ویشتي دي. دا کم 2 کسان چې ویشتي دي په دې کې یوه د هغه لور وه او یوې زوی و. د لور نوم یې مروه دی او وقاص خان د رحمت علي خان زوی دی، دا هغه هلک دی. دی ویشتي و. هغه منډه ترړه هم زموږ د بڼ پولیس د افسرانو په هدایت باندې ډېره زر هغې کې موږ کامیابي وشوه. هغه تماچه، هغه خول او هغه ملزم هغه ګرفتار شوی هم دی، کنفیشن هم کړی دی او هغه جیل ته موږ په هغه ساعت یې ولېږه ځکه چې هغه هر څه کوله او زموږ سره ریکوري هم شوې وه. نو دا هم یوه ډېره زبردسته کامیابي ده زموږ د سټي پولیس، سوات پولیس خصوصا د سټي پولیس. دا دواړه ډېر اهم کیسونه ځکه چې یې کې هم 2 کسان لګېدلي دي او دې کې هم 2 لګېدلي دي.